بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى ال سيدنا محمد رب زيننا دغه د بابونه چې دي کنه د مختلطاتو ده نو مختلطات د بابونه د قشان دي خو په دې کې دا یو قانون گردان نه دا په ډیر زیات چې دا دغه استعماليږي دا جاء يجيء بجيئا دا د محمود اللام او د اجوفیایی گردان ده محمود اللام او اجوفیایی نو چې اجوفیایی نو دا عین کلمې په مقابله کې به کیسه راغلي ها یا به راغلي د عین کلمې په مقابله کې به کیسه راغلي یا راغلي او دا لام کلمې په مقابله کې به کیسه راغلي حمزه راغلي صبر راغلي حمزه نو دا دیسو جایا سره جایا نو جایا دا باب دی د ضربه یضربو په شان دی څه په شان دی ضربه یضربو په شان دی نو د دې ګردان چې موږ کوو نو دا موږ د ضربه یضربو په شان دی کوو لکه موږ څنګه وایو ضربه یضربو ضربا فهو ضارب وای په خپل وضرب یضرب ضربا فذاك مضروب وس د دې کنه چې په دې کې د دې یادولو د پاره دا چې دغه ګردان د جاء یجیئنا تبا په دغه اصل باندې بولی کې په خپل اصل باندې صرف دا طریقه کار به وکي چې د ضاد په ځای جیم درا په ځای یا ادبا په ځای باندې حمزه لګول دي لکه راځي جاء یجیئو یجیئو نو اوس ګوره جاء په دې کې کوم قاعده چلیږي قالبا یا متحرک ته ما قول مفتوح په سره بدلو سب شي جاء څه شو جاء پوه شئ بیا یجیئو ده جو بدی کې یجیئو بدی کې کوم چلیږي يدعو يرمي والے چې نه يدعو يرمي نو يقول يبيع چې دا یا حرکت ما قبل جیم ته نقل کوم جو سب شي یجیئ سب شي نو جاء یجیئ جيئا بیا اخوا اسم فاعل له نو اسم فاعل د ضارب په وضع باندې کوم نسب شي جاء څه شو د دې تعلیل مخکې من کړو تاسو وای ماته جاء بریک قائل بین ولا قاعده چلیږي چې دلته کې د الف د اسم فاعل نور سره غلره یا راغله یا راغله دا یا وسر بلګما فهمځي سره دا بس شي جاء وسو وسبه جاء ولا قاعده چې دوه همزه راغلي دواړه متحرک دي یو به مکسوره ده دا دوی بس سره بلګلا پیا سره دا بس شي جائیون د سیمول کوه جائیون وسو يدعو يرمي قاعده ده چې یا دغه مضمومه ده او د اعلام کلمې مقابله کې راو ما قبل ته مکسور ده یا وځه سکما ساکن بکم جو سب شي جائین وس التقاء ساکنانو نار لولنه بګه وګورځو جو سب شي جائین خوشوي جائین دا اعلال مخکې منګه چې جائن ولا قاعده ویلو نه پایږي منګه دا کړو کنه او باغ ټیم کو بسو بځین کې نه راتلو سي وس زګه چې قاعده منګ لانه ویلې ما او تاسو اجمالاً باغ ټیم کې ویلې لکه قاعده مې ورته ویلو هدا ویل مې ویلو خو صحیح تاسو بځین کې نه راتلو وس پوسو په خپو شوي کړه جائن باصل کې څنګه جائن بروزنه فاعل بیا دا یا دا قائل باع د وجنه په سبب شول لیک وسر لیک قائل باع جائن شو وجائن کې بیا جائن ولا قاعده وچل دوه حمزه په اسره بدل شو جائن بیا به يدعو يرمي قاعده وچل دا جائن شو بیا به التقاء ساکنن وچل د جوسه شو نو دا قاعده به کې چلے بیا جو یہ ا سره جو یہ ا نو بدی کې کومه قاعده ده یقول يبيعون چې د ماضی مجهول گردان وي نو بای کې با کومه قاعده وي قيل بيع ولا قيل بيع نو قيل بيع ولا قال هر کلمه چې د فعل په ځای باندې راغلي نو په څو طریقو سره ویلي پدوه یو نقل حرکت دی بلو حذف حرکت نقل حرکت د جی د یا د حرکت ما قبل تنقل کوي څه بشي جی قران مجید کې راغله جی راغله وجيء يومئذ بجهنم وجيء نو دا فاصل کې څو جوئا پوښوي وس بل صيغه سره یوجو یا او دا بس شي یوجاو کما قاعده ده یقال یباوی د یا حرکت
ما قبل ته نقل کړل شو یا بل څه بل شو څه شو یجاء وجيء یجاء جيئا فذاك مج د څنګه جوړیږي مج یو اون مج یو اون مج یو اون وسو یا متحرک ده ما قبل حرف صحیح ساکن ده نو دې حرکت په چا ته نقل کما ما قبل ته نقل کم ګوره ورته څه شو د څه شو خو ویلې نشم وسو دغه ده د یا ما قبل زمما په کسری ده د یا ګوره تاسو ویلو کنه چې یو سره قاعده لپاره شرط دی چې دا به اسم مفعول کې باندې راغلي کله اسم مفعول کې راغله نو بیا به کې هغه 20 ولا قاعده چلیږي ویلو کنه 20 او دغه ولا قاعده ویلو کنه مبيون ولا قاعده نو دا غیر وجه نه با د یا د یا ما قبل زمو په څه بلکی په کسری سره نو د څه شوې مجيو د څه شو وصل دقای ساکنه ناغه نو دا ته ورته څه بشي مجيو وسو وراغله ساکن نه ما قبل ته کسره ده نو دا په څه بلکی پیا سره نو دا به شي مجيء هلکه پوه شو به معنی اصل کې سو مجو یو د مبيع بشانته لکه څنګه چې مبيع په اصل کې سو مبو یو لول به یقول یو قاعده و چې دا دغه د وجنه یا حرکت ما قبل ته نقل کړ شو و د بیزون قاعده د وجنه دا یا ما قبل زما په کسری سره بدل شو او یا ل دغه څنګه د وجنه ور دي دا او واو بیا دا کوم قاعده د وجنه پیسې شو نمیان قاعده هغه پوه شو به معنی وسو دا وس دا بلال له ماشاءالله دا اولانه دی ویل لکه دا په مینس کې بغوړه شو د ملګرو سره کنه نو دا بیا مرسته نه ده ته دوره د پکې چرته بلې مرسته تر نه دی ویل او زور ته سبق کوم کو لکه دا سر پورته مان دی ویل بس زه پوری مونږ لاړو بیا چې کله دوره شروع مې نو بال د ځان نه نو اې ماشاءالله ته پکې دا دونه از د کو کنه نو په تاسو بم تاسو از د کړه به ماشاءالله وجي ايجاو جيان فداك مجيء وشو کنه وز دې ته پورته لاړې کنه وس بسته وز د قوی یجي او د روکړه ده دا بس شي لم یجی د لم د وجه نه با دا ساکن شي نو څه بشي لم یجی او بیا باغه یا به التقاء ساکن د وجه نو موږ څه بشي لم یجی او دا بلو لم یجا لا یجیء لا یجاء لا یجی ان لا یجاء ان لا یجی ان لا یجاء الامر منه جئ څنګه جوړیږي د تجیئنا د سنه د تجیئنا دا حذف کا دا ساکن کا سب شي تجيء جيء شو یاد التقاء ساکن دوجو نقول شو جي الامر منه جي لتجا ليجي ليوجا جي ان لتجا ان ليجي ان ليوجا ان جي ان لتجا ان ليجي ان ليوجا ان والنهي عنه لا تجي لا تجا لا يجي لا يوجا لا تجي ان لا تجاءن الظرف منه مجيء وګوره دغه ظرف پر څه په معنی راځي مجيء د مفعول په معنی کنه د مفعول په معنی نو کومه قاعده ده يقول يبيع قاعده ده کنه یا متعلق ما قبل الفعل ساکن ده یا حرکت ما قبل نقل کو څه شو مجيء مجيئان مجائي مجائي بس شي مجائي سره نبی الله ها اوس کوم قاعده وګورئ دي ها غواش ولا قاعده کوم قاعده غواش ولا چې دلته دا هر کلمه د افعال ومفاعل وفاعل وبدرمي د لام کې مقابله کې یا راغلي وي ها هغه یا به په حالت رفع کې او بل جری کې چې کله مضاف هم نه وي او معرب باللام هم نه وي نو دا یا به حذف کو او تنوین به په عین کلمې باندې راولون څه بشي مجائن نه مجيء مجيئان مجائن مجيئن په اصل کې څنګه وو دغه شان دی وایي چې په یا د عین کلمې مقابله کې راشي او په اخر کې حمزه راشي مجيئن ها وسو مجيئن وس بسنګ شي وزن ته ولګي مو جي
یون کنه ها وسوایا مجيئون یا د یو او یرمی د وجنه بس شي ساکنه بشي جو سب شي مجيئين وسو ورته وجو سب شي مجيئين مجيئين والآلة منه مجاء زي ها دا ګور دا کتاب ته مګوره کنه کتاب کې وته صحیح زګي زمارو میجو یا اون سره نو سب شي وله نه کنه قالبا کم ده یا متعلق ما قبل ساکن ده میعاد ولا قاعده به کوم نه چلیږي یقال یبا ولا به چلیږي نه چلیږي وله دغه بای کوم ویلو شرطو چې څنګه د اسماعیلی با نه چینی وي چې موږ به قلو شو والآلة من ميجي ياءان سره ميجي ياء مجنى لا ميجي ده والآلة منهم ميجي ياءان مجاء مجيء والآلة منه ميجي ياءة ولا ميجي ياءة کی قاعده نه چلیږي قال واسو ميجيات پوه شوم او کنه مجأيون تاسو څه چلې بګي سړي ویل نه وایا کنه مجأيون مجأيون دلته کې قالبا مجيئون سره مجيئون دلته کې یا متحرک ده اما قبل الفزي ساکن ده لیکن قاعده بګی نه چلیږي ځکه بګی نه چلیږي چې یقال یو قاعده په څه ده چې قاعده اسم علی بنئ کنه و چې میجی اتون ده نو به میجی اتون کې باقاعده چلیږي خو قال با ولا بګی چلیږي میجی یا اتون په دې کې خو بنه چلیږي په حمزه کې د یا حرکت ما قبل جیم ته په دې کې خو نه چلیږي خودل کې په دې کې میجی یا اتون په دې کې چلیږي میجی اتون کې میجیاتون ویل شي نشي ویل دغه د حمزه راغله حرف علت نه نه نو میجیاتان مجاء مجيء بیا میجو یا ان میجیان مجاء مجيء والافضل المذكر منه اجيئ اجيئان اجائن اجيئون اجائن اجين والمؤنث منه جویا له بدل کې نو جویا نه وسه جوړ شي یا می اب دغه د ودینا یو سره قاعده له ودینا وسه شي جو ایان جو آیاتون جو ان جو ایا بفعل تعجب ما او جاءوا ايدي به دا به پوه شوي دا شان دی یو بل ګردان شاء یشاء د سمع يسمع په ودن باندې فشاء یشاء کې دا محمود الله موجود فی ده د دې په شان دي محمود الله موجود فی دا په قرآن مجید کې ډېر زیات استعمال دی نو موږ به څه چل وکړو چې موږ به اول سمع ګردان وایو سمع يسمع سمعا فهو سامع وسمع يسمع سمعا فذاك مسموع ما سمع ما سمع لم يسمع لم يسمع لا يسمع لا يسمع لن يسمع لن يسمع بذا وسو بدای باندې ته ولګوا شيء يشاء شيئا فهو شائع نو دغه یو څنګه وای او حلقوا شيئا شيئا دا بس شي یا متعلق دا ما قبل مفتوح ہے پس دا بدلو کما قاعده ده شاء يشيء سب شي د یا حرکت با ما قبل شین د نقل کړل شي او یا په څه بل شي نو سب شي يشاء بیا شيئا جو په خپل ځای په پاتې کوه په دې کوڅه نشته بیا شائعون نو زب شي او څنګه بشي قائل باون دوجنه بس شي شائعون سب شي شائعون او بیا شائعون او بیا شائعين
او بیا په دې کوم دغه شان دي اعلالات دي کوم چې بجاء یجي وګو په شائن بیا اخوا شویئه دینه بس جوړ شي شیئه یشیعو يشاء سو يشاء شيئا فذاك مشيء باسو کې څنګه وو مشيء یو ملګری پاسه مشيء مفعول وزن د دې نه مشيء جوړول غواړي خو طریقه مال هنر راځي کدا اوس راځي جوړا شي ولا مشيء ته جوړول غواړي راځه وېس شابه وا بسم الله کا پاسا نیمه پورې پاسې نو بیا ولې کې نسته ها مشيء وایا موږ ته وایا موږ به الکوزا مشيء وایا اها د دې مشيء جوړول غواړم ماشاءالله یقول به قانون ته بس چلو کوم د حرکت با ما قبل تور کوم ماشاءالله مسیر رواني ښه وزمخ کوایا وسو دغه شی شنو ما ویل خو نه چې مخ دغه شنو نه کنه دغه سکن را لوګو د ډایرکټ نه راځي کنه اوس مونږ وې کنه بلې راځي کې مجيء انکه مونږ ویلو میعاد نه نه د میزان هم نه بیزون والا قاعده د وجه نه با د یا نه ما قبل د ما په کسری سره بدل کم نو څه بشي مشيء وصل لقاء ساکنه نه دا ورته څه بشي مشيء وصل د میعاد قاعده د وجه نه بل څه شي مشيء صحیح شو کنه بیا وسه دقه چې نه د کوي ما شاء ما شيء لا يشاء لا يشاء لم يشاء لم يشاء لن يشاء لن يشاء لا يشأين لا يشأين لا يشأين لا يشيئن لا يشيئن الأمر منه شيء وليه شاء الأمر شاء لتشاء ليشاء ليشاء شاءن لتشاءن ليشاءن شاءن لتشاءن ليشاءن ليشاءن والنهي عنه لا تشاء لا تشاء لا يشاء لا يشاء لا تشاءن لا تشاءن لا يشاءن لا يشاءن لا يشاءن لا تشاءن لا يشاءن الظرف منه مشاء بدل څنګه مشيء څنګه مشيء نو دا حرکت ما قبل نه نقل کا ادا پای سبق مشاء مشاءان مشاء مشيء والآلة منه مشيان مشاء مشيء أفعل الذين مذكرون أشياء أشياءان أشياء أشاء أشيء والمؤنث منه شوية عليك أنا شوية نو لا يا ماذا ميعاد دا يوسر قاعدة په همزه بياس بلکو په سره شوية شو آيات شوية وس دا معموذ الفاء او مضاعف بابونه دا مضاعف بابونه نو تاسو ویلو چې کله مقابله راشي دا محمود او د مضاعف نو کومه قاعده په کې چلاو مضاعف ولا د دې یو په گردن وګي دغه بدیګه یو لیکل دی د باب د سرین سره په معنی الام نو اما یا ام نو دې آسان چلې چې موږ با دا بن سره په وزن باندې والو امم يأمم امن فهو آمم وأمم يؤمم امن فذاك مأموم لم يأمم امم يأمم يأمم لن يأمم لن يؤمم لا يأمم لا يؤمم لا يأممن لا يؤممن لا يأممن لا يؤمنن الأمر منه الأمر منه انصر بشانی کنا وزه د دې چې کنا چې دا ته په خپل اصل باندې زده کو نو بیا به ته ګوري چې د مضاف کومه قاعده ورته متوجه کیږي امامه کومه قاعده ده مد ولا
چې دوه متجانسین او دوانه متعلق دي متجانس اول ما قبل متعلق دي نو ولې ساکن کو دویم کو مدغم کوا سبا شي اما دویم دی یا امومو نو دلګي وا دلګي دوه متجانسین نغري دي اده متجانس اول ما قبل ساکن دي نو متجانس اول حرکت په ما قبل تنقل کوم نو سبا شي یا سبا شي یا او دلګي پکې دا یو خذ ولا قاعده هم چلیږي خو موږ ویلو چې کله د مضاف د قاعده او کله د محموز د قاعده د اول سره تصل شي نو موږ به د مضاف قاعده حل کو او دغه بپریدو د مضاف او بپریدو د محموز بپریدو نو اما یا امن بیا اخوا اممون دي اممون نه بس جوړ شي وای کنه په خپل وای دو متجانسین نغری دي اما کې دي ساکن دی مقابل د حرکت نه دی نو کومه قاعده ده حاج ولا بس شي امون سبا شي امون بیا اخوا اومیما امه کومه قاعده ده مد ولا دو متجانسین الاولنیت دوانه متعلق دي متجانس اول ما قبل هم متعلق دي نو ساکن کوا امه يؤمم نه بس شي يؤمو امن فذاك مأموم کې بکیږي ولی وبکې نه کیږي دا دوه ورته چې راغلي خو هغه یو ځای نه دی راغلي جدا دی منځ کې به واو دی مأموم فذاك مأموم لم بیا واس اخوه وذا ما اما ما امه لا يؤم لا يؤم لم يؤم لم يؤم لم يأمم لم يأمم لم يؤم لم يؤم لم يؤم لم يؤمم لا يؤم لا يؤم لا يؤم لا يؤم لا يؤمن الامر منه امي امم لتؤمى لتؤمي لتؤم لتؤمم ليؤم ليؤمي ليؤم ليؤمم وس د دې د مضاعفو چې څونه هو ګردانونه دي نو بریږي به دغه جازم والا سیږي د جهاد والا سیږي او دغه والا سیږي د امر والا او نهي والا سیږي بریږي به د واحد د سیږي چې کومې دي مفردات خمسه دا وګ 15 پیری وایو ښا دا دغه سلور پیری په مبدای کې به سلور وایو چې کله مضارع مضموم العين وي او چې مضارع مضموم العين نه وي لکه ورسو ود يود را روان د سمیا اسمو نو وایي کې بدري درې پیری وایو صحیح ده نو امي امم لتؤمى لتؤمي لتؤم لتؤمم ليؤم ليؤمي ليؤم ليأمم ليؤمى ليؤمي ليؤم ليؤمم امنا لتؤمن امن لتؤمن دلګه دا به چیرې ده ود يود هم په دغه شان دي په خپل باندې وایي ګردان ود يود ودا فهو واد وود يود ودا فذاك مودود لم يؤد لم يؤدي لم يؤد لم يؤد لا يود لا يود لن يود لن يود لا يودن لا يودن لا يودن لا يودن الامر اد اد كود بما الامر منه ود تود نه جوړیږي نه تود نه په خپل باندې جوړ کې کنه تود نو دا دغه دا په اخر کې څنګه ود ويودد يودد لتؤدى لتودي لتودد ليودى ليودي ليودى ليودي ليودد ليودى ليودي ليودد ودنا لتودنا ليودنا ليودنا ودن لتودن ليودن ليودن والنهي عنه لا تودى لا تودي لا تودد لا تودى لا تودي لا تودد لا يودى لا يودي لا يودد لا يودد لا يودى لا يودي لا يودد لا تودنا لا تودنا لا يودنا لا تودن لا تودن لا يودن لا يودن الظرف منه مود مودان مواد مويد ولاد منه مود مودان مواد مويد مودة مودتان مواد مويد ميداد مواد ميداد ميدادان مياديد مويديد ومويديد
افعل تفضيل مذكر منه اود اودان اودون اوات ويد والمؤنث منه ود ود يعني وديات ودد وديدا وفعل التعجب منه والمثال هي مضاعف سمع اسمه يما ييم يما ييم يما فهو يام ويم ييم يما فذاك ميموم ها دا پوره دي بس ته کتاب خلاص شو نور څه وایي ها وایي څه وکړي کنه یو دوه درې سګي یو سوال کوي جو بیا بدن ته کار حواله کوي جو بس بیا ها نو سګي تاسو ورګه دا سټاپ کوم بل به شروع کو ها